بس دومره فرق راوړل دی یوې نقطې لکه څنګه یو سړي چاته خط لیکو بیا هم دعا کرتے ہیں او بلاره چې خط یې څو بندونه مچ راغی د پاسه د عین د پاسه ټکې وکړو نو چې ټاکې وکړو د دعا نه دغه جوړه شوه نو دعا خو یو سړي له غوښتو دپاره دغه دوکې ته وایي هغه چې خط ورسېده نو دې شاعر دا خط یو عجیبه انداز بیان کړی دی هغه څه وایي هم دعا کرتے رہے وہ دغا بولتے رہے ہم دعا کرتے رہے وہ دغا بولتے رہے ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا بل مچراغے دور تلی کلیو سے محرم مچ ورطا ٹاکے اکڑو اگینے مجرم جوڑ اکڑو لکه مونږ چې کله په سر باندې پټکې کیدو نو معاشره وایي مجرم دی مولا دی دا که نه داسې وایي ټول راته وایي داسې ده که نه دا مولا لفظ دومره سپک ښکاري اگر چې نن سبا خلکو کې الله دغه اچولي دي ما یو ځل خلکو ته خبره کوله ما ورته ویم که سوچ وکړې چې څومره سوچ وکړي په ټوله دنیا کې واحد پاکستان ملک دی چې دې کې د علماو ډېر قدر دی داسې افغانستان کې هم د خو پاکستان کې د علماو ډېر قدر دی افغانستان کې خود دی هغې ما ته ویل دا څنګه ما ورته ویم ګوره دې خلکو مونږ سره سیاسي اختلاف وي هر قسمه اختلاف یې را سره وي کله مونځ مونږ اوږد کړی دی راته غوسئ کله مونځ لنډ کړی دی راته غوسئ که جمع دې اوږده کړم دی غوسئ که جمع دې لنډه کړم دی غوسئ کله جنازه کې مونږ وایو خیره دا مېلمانه را روان دي یو منټ ډیلیټ کړ دی مولا پاکه داسې کوم ولې که بس الله اکبر کو کړه نو که الله اکبر کې دې خفه کېږي که نه کې دا بل خفه کېږي نو دې خلکو ښه اختلاف دی لیکن چې کله مسله د دین راشي ما ورته ویم صرف اعلان وکړم زه د الله ذات دعا کوم چې د عوام زموږ نه مخکې ځان وجني بیا د خپل پیغمبر لپاره نو دې خلکو اعتماد شته دا خلک کلک دي الحمدلله صرف نیټ راغی انټرنیټ راغی عالمي سامراجونه راغلل یهود راغلل نصارا راغلل د دې خلکو په ذهنونو کې واچول چې دا سړی ولې بېعزته سړی دی په مسله چې کوم ولاړ دی لیکن د هغې باوجود په دې خلکو کې الحمدلله او زه وایم زه دې قدر په څه وجه باندې به کوم په دې وجه کومه چې کله ستاسو بلډکونه شته که نه ستاسو حجرې هم شته چې ستا کوم سړی وي خو ستا حجرې بلډک ته نه شي راتلی نن د ده په برکت باندې د الله کور ته الله موږ او تاسو مېلمانه کړو که د الله تاسو نه یو خو والله کوم دې ځای قدم ایښی هغه نه ضرور څوک شته عالیها سافلها وامطرنا علیهم حجاره ځمکې اوچته کړه په صدون قوم باندې چې داسې اوچته کړه پرې پړ مخې لاندې راوویشته نری غوندې زلزله راشي موږ څومره یېرېږو اوس الله موږ وایي زما کور ته به نه راځي د چاپدار به د دې کور ته راشي الله ته چوکیدار ضرورت شته خو چې بس صرف فرشتې ته ووایي چې کوکې ووهه نو ټوله دنیا به الټه پرته وي لیکن الله د خپل کور ته راوستې په دې به زه هم ډېر حیران یم چې زه خپل ګناه ته ګورم زه لکه ما کې به د مېلمستیا کم داسې زما حیثیت و چې الله زه راوستم یا ما کې کوم پر لګېدلي وو چې الله په ما امین و چې زه یې دلته راوستم ته به هم دا حیران یې ته به اوس ځان سره ډېر سوچونه کوې زما په دې خبره باندې خو نه الله داسې ذات دی چې لا یسأل عما یفعل وهم یسألون الله نه څوک تپوس نشي کولی چې څه کوي او موږ تاسو چې څه کوو الله نه تپوس کولی شي راته موږ الله نه تپوس نشو کولی اوس د الله ته په څه خوښ به ځي په څه خوښ وم چې دلته یې راوستم اما تا ته پته نشته دا موږ ته علم نشته لیکن دا ځان سره پولي کوي چې د الله خوښ وي ځکه یې دلته راوستم په دې به ته ډېر حیران یې لیکن په دې فخر وکړه ته بیا خپلې زندګۍ ته ګوره د الله خوښ وي او بله درته عجیبه خبره وکړو هغه درته دا وکړي چې دا دې ځای ختم د څه دی د قرآن دی که نه د قرآن ختم دی نو که تاسو کې ایمان نه وی د قرآن ختم له وراتلی تاسو کې ایمان نه وی او چې ایمان په چا کې من قال لا اله الا الله ودخل الجنه الله به جنت ته بوځي که لږ غوندې د ځان نه حسد ویستو لږ غوندې د ځان نه انانیت ویستو لږ غوندې د ځان نه تکبر ویستو لږ غوندې په ځان باندې رحم وکړه او د قرآن ته لږ رانږدې شوې قسم دې په منډه جنتیان ویټو هسې الله نه راوستل حسد وباسئ بغض وباسئ د مشر قدر کوه د علماو قدر کوه ته ګوره زندګي څنګه تېرېږي او د عالم که ته قدر ونه کړې دی به دا ډوډۍ دغسې ډېره خوري نه کوي چې الله زیاته کړې که ته ډېر حسد او چې دې نه ساتې دا ته به ثواب هم ملاوېږي دې ته نه ثواب ملاوېږي نه دی چې دا تنخوا مړه هغه تنخوا دې په ټول ټولې یا څه تنخوا یې هغه چې یو ځل دې دغه ته حاصل میان والے له ورشي نو ستا هغه تنخوا واروته که عثماني رسټورنټ ته لاړې هغه تنخوا واروته لیکن الله تعالی په هغې کې برکت اچولی دی
زما عزیزانو نن د زما بچي زه په دې بچي فخر کوم چې دې ما جنت ته بوزي او دا زما پیغمبر ویلي چې دې وتا جنت ته بوزي من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حرامه حضرت عمر روایت ده دا غي مطابق دې بلس کس جنت ته بوزي چې دې ما جنت ته بوزي در لچا تیار کوو دې علماء تیار کوو او بل تاسو ته بل خبر اخیری وکړو دا تاسو سره ټیم کمی زه لبیام لا ټیم واخلم کنه ټیم شته سره یو اخیری خبره ته ډیر عجیب وکړه تاسو چې کله دعا تکینې مزنباد تاسو سوي الله ما هو في زمان وربنا وفي نياني كم وفي 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 مكان ما ترويان ما مكان دا طول وفي ممكن يوم يسير ده الله لو بفاخ وفي ده بس اسخروا وفي تاسو دا ټول دعا وکړئ ما ته ایمان وای تاسو دا ویل الله موږ ولې سي وفاخي دا نه وای او دا مولوی څنګه قسم کولې چې دې کینې دعا کوي نو دی وای الله د دې ټول قوم دا بچ جنت ته تلو والا جوړ کړي الله د ټول قوم من د خويند حیا عفت ابو والا جوړ کړي ایمان وای دې د حیا په عزت او په ابو د زنانو په دې باب د تباس کوي ځنه کوي دې د جنت په خبرو باندې باس کوي ځنه کوي دې د منکرات مبارک نو ډېر وخت سوال کوي الله دا ټول جنتیان جوړ کا تاسو وای الله بس جهنم هم نه خوخي چې نه مولا به ورودو زه په دې وجه زما عزیزانو ولې په تاسو ډېر مین دي تاسو په مې شي ٹھیک ده کنه علماء قدر وکوي کنه نه صحیح ځای سوچت کې اصول له یاد لري کانی ورکه یا وته وجه لا سوچت قدر وکوي کنه ان شاء الله سلاسونه وروس مسکته دي ما شاء الله کوي وکړه ان شاء الله سو قدر کوي کنه ان شاء الله او خپل بچي په مدرسو ته لېږي بچي په مدرسو ته لېږي ان شاء الله الله سوچت کوي بچي په مدرسو ته لېږي ان شاء الله دیګو وکړه ان شاء الله چې مشر دې نه چانه هي نشمه چانه مشر دې الله سوچت کوي ودرېګا ټول ته وایي لېږي په بچي مدرسې ودرېګا چانه شر دې ودرېګا وایي لېږي په خپل بچي مدرسې ته مړه خو باندې راوړې کوم یو په نړۍ ویلې چې پاسه بس هو بس بخبل بچي مدرسې ته لېږي مال رسول سوقي وای ماشاءالله ددل اتش پاکستان د دومره جذبه مضبوطه ده موږ او تاسو له جذبه په کار ده کنه په کار ده کنه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين الله رسولنا رزاش الله رسول سر شامل حالها الله دا ختمنا طول مبارك پروردگار عالم دې قرون دې ختمنا برکت باندې انوارات وري رب کریم خپل رضا طول سر شامل حال الله دا څومره وخت چې ناس کړه دا او د خپل در کې قبول کړي او د خپل شان مطابق دې اجر ورکړي علماء قدر د مشران او د سپیڅ قدر طول د توفیق ورکړي شران د شفقت طول د توفیق ورکړي خالق یا رسول سمانه باندې رسول الله کامیاب کړي